نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د لسمې سپارې خلاصه بیانېږي. د دغه سورت په شروع کې الله تعالی د غزوه بدر تفصیل ذکر کړی دی. دا د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې هغه جنگ و چې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ور نصیب کړله او کافرانو ته د مکې مشرکینو ته الله تعالی شکست ور نصیب کړ. او دا هغه جنگ و چې په دې کې د مسلمانانو د فتح هیڅ امکان نه او د مکې د مشرکینو او د کافرانو د شکست هیڅ احتمال نه. خو الله تعالی د خپل قدرت او د مدد نصرت په طاقت سره هغه شکست په فتح باندې بدل کړ. او دا هغه جنگ ده، دا غزوه بدر هغه جنگ ده چې د دینه د اسلام د فتوحاتو دروازې کولاو شو. او په دغه جنگ کې هر یو صحابي دغه ځان ته مقام او مرتبه ده. کوم یو کس چې د غزوه بدر په موقع کې په جنگ کې شریک شوی وو، د هر یو صحابي ډیره غټه مقام او مرتبه ده. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي که چیرته تاسې د جنگ په میدان کې د جهاد په وخت کې د الله تعالی مدد نصرت او فتح حاصلول غواړئ، بیا تاسې د شپږو شیزونو اهتمام کوئ. اول خدا ده چې تاسې ثابت قدمی اختیاروئ، او دوم نمبر دا ده چې تاسې د الله تعالی ذکر په کثرت سره کوئ. درم نمبر دا ده چې تاسې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول اطاعت کوئ. او څلورم نمبر دا ده چې تاسې خپل منځ کې اختلافات کله هم مه پیدا کوئ. پنځم نمبر دا ده چې تاسې د مشرکی د کافرانو غوندې تکبر او ریا دا کله هم مه اختیاروئ. او شپږم نمبر آخري صورت دا ده که چیرته د جنگ په میدان کې داسې حالات راشي چې هغه ناموافق وي، بیا په داسې حالاتو کې صبر اختیاروئ. دغه شپږ شیزونه الله تعالی بیان کړي دي. په دې باندې که چیرته تاسې عمل وکړئ، بیا به انشاءالله همیشه مسلمانانو ته فتح او نصرت دا ملاویږي. بیا الله تعالی مخته دی غزوه بدر چې کوم قیدیانو د هغو تفصیل بیان کړی ده. غزوه بدر کې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ور نصیب کړه او کافرانو ته شکست ور نصیب کړه. او په دغه جنگ کې اویا غټ سرداران د کافرانو ول دا مسلمانانو قید کړل، ونیول. بیا د دې په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه مشاورت واخیست، مشوره یې ځینې وکړله چې آیا د دوی نه موږ فدیه یوسو، دی آزاد کو که دی قتل کو. بیا داسې وشول چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د ده سره ډېر صحابه کرام داسې وو چې هغو دا مشوره ورکړه چې د کافرانو نه موږ فدیه یوسو او دی به موږ آزاد کو. او په دغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د ده سره حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا مشوره ورکړه چې دوی نه فدیه ما اخلي، بلکې دا کافران چې څومره موږ قید کړي دي دا به ټول قتل کوو. دا تفصیل هم الله تعالی دلته بیان کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین د وجې نه د فدیه ولا چې کومه رایه وه دغه ته یې ترجیح ورکړله. دغه صورت ختم شو. په دا نه مخته یو بل صورت ته صورت توبه. په دغه صورت کې د هغو مخلصین صحابه کرامو د توبې ذکر ده چې کوم په غزوه بدر کې نو شریک شوي، د څه وجې نه شریک شوي نه. بیا دوی داسې وکړل چې په اخلاص سره د زړه نه یې توبه وباسله، بیا الله تعالی د دوی توبه قبوله کړه. د دغې توبې په مناسبت سره دغه صورت ته صورت توبه ویل کېږي. او په دغه صورت کې اول الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي مشرکینو به دا کول چې دوی به د بیت الله تعمیر کاوه او دوی به حاجیانو ته اوبه ورکولې، او بیا به د مسلمانانو خلاف دوی په خپل ځان باندې فخر کاوه، په خپل کار باندې به فخر کاوه چې دا داسې کار ده چې په دغه نه غټ د نیکۍ وال کار بل نشته. داسې ویل چې بس دا کار مونږ کوو، مونږ کامیاب یو. الله تعالی د دوی د دغې عقیدې د دوی د نظریې تردید کړی ده. وایي از خبره بالکل ټیک ده چې بیت الله تعمیر او حاجیانو ته اوبه ورکول د ثواب کار ده، خو د یغ دپاره چې د چا په زړه کې ایمان وي. مؤمن سړي دپاره دغه فایدهمند ده، او چې چا په زړه کې ایمان نه وي، کافر وي، بیا دا سړی که ډېرې کعبې ډېر جماعتونه تعمیر کړي او ډېر د خلکو امداد وکړي، ډېر خلکو ته اوبه ورکړي، دوی ته دا هېڅ فایده نه ورکوي. په دغه صورت کې بیا الله تعالی د غزوه حنین تذکره بیان کړې ده.
لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین. د مکې په فتح کولو نه بعد قبیله بنو حوازن دی چې کوم سردار و مالک بن عوف دغه په مسلمانانو باندې د حمله کولو یو غټ پلان جوړ کړو او دای مشوره کړو چې موږ مسلمانانو باندې حمله کوو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع راورسېدله چې مالک بن عوف د مسلمانانو باندې حمله کوي، بیا داسې وکړل چې غزوه حنین چې کوم ځای و دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان سره د 1400 لشکر دا صحابه کرام روان کړل. بیا داسې وشول چې ځینې صحابه کرامو د خولې نه دا خبرې ووتلې چې مونږ خو زیات یو، دی خو کم دی، مونږ په طاقت کې زیات یو، نو مونږ کله هم نشو مغلوبېدلی، مونږ همیشه غالب یو. نو دا خبرې الله تعالی ته خوند نه کور. بیا داسې وشول چې دی کله روان شول مخته د حنین مقام ته هلته ورسېدل. بیا په غزه کې د قبیله بنو حوازن چې کوم تیراندازانو یو په دوی باندې مسلمانانو باندې حمله وکړه او دې حملې د وجه نه بیا ډېر مسلمانان داسې و چې هغه را واپس شول، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو سره څو صحابه کرام دغه ثابت قدمي اختیار کړله. بیا داسې وشول چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دغه په حکم باندې د نور چې کوم صحابه کرام واپس شوي دغه ټول را واپس شول، د جنگ میدان ته بیا راغلل او بیا جهاد شروع کړ. دغه وخت کې الله تعالی هغه شکست دا په فتح باندې بدل کړ، د دې ډېر زیاته کافر قتل کړل او د دې نه مال غنیمت یې ډېر زیات نقصان ور ورساوه، خو دلته بیا مسلمانانو ته الله تعالی فتح ور نصیب کړل. نو الله تعالی مسلمانانو ته دا خبره بیانوي وای تاسو په خپل کثرت باندې په خپل طاقت باندې دا اعتبار ما کوي، غرور ما کوي چې موږ زیات یو، موږ په طاقت کې زیات، موږ کامیابېږو، بلکې تاسو همیشه د الله تعالی په ذات باندې توکل او باور کوي. دلته ډېر صحابه کرامو دا ویلي چې موږ په طاقت کې زیات یو، په تعداد کې زیات، موږ خو فتح ده. نو الله تعالی ورته وایي تاسو د الله تعالی په ذات باندې باور او توکل کوي، خپل طاقت باندې او خپل کثرت باندې هیڅ اعتبار مه کوي. بیا مخکې الله تعالی د غزوه تبوک واقعه بیان کړې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه او د غزوه حنین نه واپس راغی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راورسېده چې د روم سلطنت کوم بادشاه د هرقل دا په مدینه منوره باندې حمله کوي او ډېره غټه تیاری شروع کړې ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې عمومي اعلان وکړي، ټولو خلکو ته د تیاری حکم ورک. بیا داسې وشول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 1,000 کسانو لشکر دا تیار شو او د غزوه تبوک چې کوم میدان و داته دی ورغلل. بیا داسې وشول چې کله کافرانو ته پته ولګېده چې مسلمانانو خو دومره لشکر روان دی، په دې باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام روب دا سور شو او دی جنگ ته نه راغلل، دی واپس ولاړل او جنگ نه وشو. دلته بیا په دغه جنگ کې دا د مسلمانانو لپاره یو ډېر غټ ازمایش و، ځکه چې د ګرمۍ موسم او کجورې پخېدلې دی، د کاروبار دغه سیزن او بیا دا ځای چې کوم تبوک او دا د دوی نه ډېر زیات لرې و، دا تقریبا 800 میله دا ځای لرې و. 800 میله سفر کول، بیا د ګرمۍ موسم، بیا د دوی د کاروبار سیزن، دا د دوی لپاره ډېر مشکله مرحله وه. خو بیا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم تعمیل دی وکړو او 10,000 صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جهاد طرف ته روان شو. خو په دا کې مدینه کې ډېر داسې منافقینو یا ډېر داسې مسلمانانو چې هغه هیلې اختیارولې، منافقینو به قسمونه خوړل، هیلې به اختیارولې، دروغ به ویل چې موږ دا مجبوري و، دا وجه و، ځکه نه درسره لاړو. او ډېر مسلمان هم په دا کې بیا دوی د زړه د منځ نه توبه وباسله، بیا الله تعالی د دوی توبه دا قبوله کړله. مخکې بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا واقعه ده. غار سور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د 3 ورځې پورې کافرانو د دې محاصره کړې و. بیا چې کله دا کافران د غار سور خواته نږدې راغلل، بیا په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لږ پریشانه غوندې شو.
بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وای ته پریشان کېږه ما ان الله معنا، الله تعالی دې مونږ سره ده. په دا خبره باندې هیڅ پریشانې ولا غنه ده. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابیت کوم مقام د درجه ده دغه په دغه نص سره ثابت ده، نص قطعی سره ثابت ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا صحابي ده. کوم کس چې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابي انکار وکړي دا سره د اسلام د دایره نه خارج ده. بیا الله تعالی مخکې د زکات مصارف دا بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله زکات تقسیموي بیا په دا باندې به کافرانو منافقینو د اعتراضونه کول وای دا ته څرنګه پیغمبر چاته زکات لږ ورکوي چاته زکات زیات ورکوي. بیا الله تعالی د مصارف او تذکره بیان کړی چې دغه به تاسو زکات ورکوي، دغه به زکات ورکوي، دغه به زکات نه ورکوي، دغه به زکات نه ورکوي، دغه به دومره حصے زکات ورکوي، دغه به دومره حصے دا الله تعالی ټول تفصیل بیان کړی ده. الله تعالی بیانوي وای د زکات اته مصارف دي. یو دا فقیر او بل د مسکین. فقیر ته هم زکات ورکولای شي، مسکین ته هم ورکولای شي. فقیر هغه ته وای چې د یو سره هیڅ شی نه وي، بالکل خالی وي. او مسکین ته ویل کېږي چې هغه سره څه وي خو هغه باندې د خپل ضرورت نه پوره کېږي. او درم نمبر باندې دا عاملین. عاملین هغه خلک دي چې هغه حکومت د زکات راټولولو لپاره د په تنخواه باندې لګولې دي. هغه ته دا حکم ورکوي چې تاسو د خلکو نه زکات راټولوي، تاسو ته تنخواه درکو. هغه تنخواه د زکات پیسو نه هم ورکولی شي. درم نمبر دا مؤلفه قلوب. دا دغه مراد هغه کافران دي چې هغه محتاج دي او دوی ته صرف د دې وجې نه زکات ورکاوه چې دوی په اسلام باندې ثابت قدمي اختیار کړي او د دوی زړه د اسلام طرف ته مرغوب شي. خو دغه نن سبا دا مصرف نشته، دا په هغه وخت کې و خو نن سبا نشته. او پنځم نمبر دا فی الرقاب، غلام. د غلام په آزادولو کې هم غلام ته زکات مال نه پیسې ورکولی شي. یو کس مالک خپل غلام ته ووایي چې ته ماته دومره پیسې راوړه زه بیا ته آزاد کړم، خو هغه غلام ته بیا دومره پیسې ورکول چې هغه په وجه باندې د آقا د ملکیت نه آزاد شي، دومره زکات ورکول دا صحیح دی. شپږم نمبر دا غارمین. مقروض سړي ته د قرضې د ادا کولو لپاره هم زکات ورکولی شي. اوم نمبر دا فی سبیل الله. کوم هغه کس چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي، د الله تعالی په لاره کې قتال کوي، د کفار سره جنگیږي، هغه سره که چیرته وسایل کم وي، هغه سره خرچه نه وي، یا هغه سره وسایل نه وي، سامان نه وي ورسره، د هغو د پوره کولو لپاره هم مجاهد سړي ته زکات پیسې ورکولی شي. او هغه کسان چې هغه د علم په سلسله کې مشغول وي، د دین کار کوي، تعلیم کوي، تعلم کوي، هغه ته هم زکات ورکولی شي، لکه د دینی مدارسو طالبان یا علماء کرام، دغه ته هم د زکات پیسې ورکولی شي. او دا خبره یاد ساتئ چې په دغه کې د زکات ورکولو ډیر زیاته فایده وي. دغه وجه نه چې دا کې یو د دین اشاعت کیږي او دین محفوظه کیږي هم. او نن سبا که چېرته داسې وي کس وي چې هغه د چا ذمهواري واخلي، په چا باندې خرڅه کوي، طالب باندې، هغه چې څومره سبق وایي، څومره دین حاصلوي، مخ ته بل چاته شوي، د اخره پورې به د یو کس ثواب د دغه کس سره خامخا وي. نو دا یو داسې کار د دیني مدارس طلبا باندې، علما باندې خرج کول چې هغه کس په ثواب کې د همیشه دپاره د قیامت پورې څو پورې دا سلسله شروع وي، هغه وخت پورې به ثواب کې هغه کس ورسره شامل وي. او بیا د ابن سبیل، هغه مسافر کس چې هغه سره خو خپل وسایل زیات وي، پیسې ورسره زیات وي، ښه مالدار کس وي، خدای په سفر کې وي، د سفر په حالت کې د سره پیسې بالکل ختم شي او د سره اخراجات نه وي، بیا داسې کس ته هم د زکات نه پیسې ورکولی شي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د منافقینو مغفرت کله هم نه کېږي. تیره خو دا خبره الله تعالی بیان کړې وه چې منافقینو به دروغ ویل، حیلې به اختیارولې، بهانې به یې کولې. دلته اوس الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره بیانوي، وایي ته که چېرته اویا وارې هم دوی دپاره مغفرت وغواړې، خو زه بیا هم دوی نه بخمه، او دوی داسې دي چې دوی کله هم د مغفرت لایق نه دي. بیا مخکې
د منافق سړي جنازې ته تلګ یا د په قبر باندې هغه ته دعا کول دا تفصیل الله تعالی بیان کړی دا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دلته الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو منافق کس عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه جنازه کړې و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله دا آیات را نازل شو بیا هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د منافق سړي جنازې ته نه تللی نو داسې دا ټول د منافقینو تذکره په دغه صورت کې موجوده ده او د سورۃ توبه وجه دا ده چې هغه صحابه کرام چې هغه د څه وجه نه په دغه غزوه کې غزوه تبوک کې شرکت نه وکړي بیا الله تعالی د توبه دا قبول کړه الله تعالی دې موږ ته ایمان را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته د کفر نه په حفاظت کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین